صورتحال دی. شپې په 12 بجې د سینټ نم د بل پاس کېږي، په 2 بجې د قومي اسمبلۍ نم بل پاس کېږي، او دومره تیزۍ سره او دومره دغه سره چې په دې دغه نه دي چې یاره دې باندې باس وشي، دې باندې دغه وشي. تاسو په دې په خپله پوهې چې د شپې په تورې تیارې کې چې کوم کار کېږي نو هغې کې نه به څه دغه راوځي چې د ملک په فایدې کې به دغې ټیک ته آئین کې د ترمیم ضرورت شته، هر وخت پکې د بهترۍ ضرورت وي، خو د هغې طریقه دا وي چې هغې باندې ښه مفصل بحث وشي. سړی یو ترمیم راولي چې هغه داسې طریقې سره راولي چې د هغې فایده ورسي. بیا دا هم دغه چې دې باندې ټول هر څوک پوهېږي چې دا چونکې راروان کوم چیف جسټس چې دی د هغه لاره روکولو لپاره یو سلسله شوې ده. نو په دنیا کې هم دا ویل کېږي چې که یو قانون جوړېږي یا یو آئین جوړېږي، هغه د یو کس لپاره نه دي جوړېدل پکار، او یو کس د وجې نه د هغې کې تبدیلي هم نه دي راوستل پکار، دا د ټولو لپاره وي. نو چې کله د یو کس په حوالې سره دغه سوچ شروع شي نو هغه هم ښه روایت نه دی. بیا په دې کې خو ممبران هم چې دی د نورو نه په دغه یې اګېستي په قرض یې راوستي، تعداد یې په قرضو پوره کړی دی. نو داسې څیزونه چې دي دا ښه دغه نه شو. هسې دا کوم طرف ته چې ملک روان دی، دا کوم طریقې سره چې دا سیکیورټي سټیټ دا شی چې دی دا مضبوطېږي لګیا دی، دا د دې ښه اثرات په نه راځي. بیا خاص کر زموږ صوبې کې او په بلوچستان کې دواړو کې یو غوسه ده، دا یو تاثر جوړ شوی دی چې زموږ اواز زموږ خبره چې ده په اسلام آباد کې نه اورېدلې کېږي. هلته چې پالیسۍ جوړېږي هغه د یو صوبې یا د 2 صوبو لپاره جوړېږي، خو د ټول ملک لپاره او بیا خاص کر د ورکوټي صوبو د پښتونخوا لپاره او د بلوچستان لپاره نه جوړېږي. دا تاثر هم ښه نه دی. نن دې ته چې خلک مجبور شوي دي، په دې باندې پکار دی چې د اسلام آباد کې ناست خلک سوچ وکړي چې خلک په عدالت باندې اعتماد نه کوي، خلک په ادارو باندې اعتماد نه کوي. د امن لپاره چې دې خلک وایي چې موږ په خپله راوځو او امن راوستلو لپاره په خپله یو کوشش کوو، دا د ملک لپاره او دا د هغې د ملک هغه نظام لپاره چې دی دا د یو سوچ خبره ده چې په دې باندې هغوی سوچ وکړي چې ولې دا خلک اوس اعتماد نه کوي. دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. بیا معاشي طور باندې چې دا کوم صورتحال جوړ دی که ګورئ نو دوی خو وایي چې یاره بهتري راله، نو زه به بهتري هله وایم چې دلته کې په کلو کې یو عام زمیندار کس، یو عام مزدور چې دی چې هغه ووایي چې او زما په ژوند کې بهتري راله، ما ته ژوند اسانه شو، نو زه به دا وایم چې او فرق راغلی دی. صرف دا دغه کول چې یاره دا عدد شمار چې دي دا دیز نه دیزې ته رالل نو دا ډېره ښه شوه، دا دیز نه دیز ته رالل، دا دې سره دا دغه نه کېږي څو پورې چې د خلکو اعتماد نه بحال شوی، د عوامو اعتماد نه بحال شوی. هغې پرې زه دا نشم ویلی چې دا حالات ښه طرف ته روان دي. دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی او پکار دی چې دې طرف ته دوی توجه ورکړي. زما خیال دی چې راغلي دي نو جلسې جلوسونه نه علاوه بل کار یې نشته. مونږ دا ونه لیدل چې دوی دا ویلي چې یاره مونږ داسې نوې قانون هم جوړ کړو چې دې سره به د خلکو مسایل حل کېږي. څه نوې غټه ترقیاتي منصوبه هم شروع کړه چې هغې سره به د
عوامو په مشکلاتو کې کمی راشي څه داسې څه طریقه جوړه کړي چې هغې سره روزګار کې به اضافه وشي دا کې مو نه لیدل خو بس دغه یو دغه دی چې نن په اسلام آباد ځو نن به چې نن به دلته جلوس وباسو دا کار د حکومتونو نه پکار دی چې کومه ذمهواري چې ورته حواله شوې ده هغه دی کم از کم سر ته ورسوي دوی وایي چې دوی باندې خلک په اعتماد کړی دی نو بیا د کم از کم د خلکو مسایلو طرف ته بیا توجه خو دې ورکړي چونکې دوی ته هم دا پته ده چې دا عوامو په اعتماد باندې نه د بل چا په دغه باندې دغه شوي نو صرف هغې خلکو اشارو ته ګوري نور څه دغه نه کوي کني نو پکار وایي چې دا بل دا بل پاس کېدی دا دومره غوبل چې دې نه مخکې کو په دغه ورځ به یې دا غوبل کړی که نه په دغه ورځ به ویل چې یاره موږ ورځو اسلام آباد ته دا بل رکاولو کوشش کوو هغې لپاره خو دغه نشته خو نور دغه کوي نو دې باندې لږ دا خبره چې دا خلکو په ذهن کې کېنول دي دا خپل خلک چې دي پوهول دي په دې خبرې باندې چې د قوم سره د صوبې سره صداقت څوک دا ورته ښکاره کول دي زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم